بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو قدرمنو او محترم اوریدونکو، زه یم ستاسو د دعاګانو محتاج محمد داود عابد ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. محترمو، په دغه پروګرام کې د څو ورځو راسې زه تاسو سره لګیا یم د والدینو په حقوقو باندې څه ناڅه ماتې ګوډې خبرې ستاسو په خدمت کې عرض کوم، په دغه نیت باندې چې مونږ کوشش وکړو چې د خپلو والدینو حق ادا کړو، د خپلو والدینو خدمت وکړو، د خپلو والدینو سره ښه سلوک وکړو، او بیا په تیره مور چې ده نو هغه د هغې ډېر زیات قدر پکار دی، ځکه چې شریعت هم هغې له ډېر لوی حق ورکړی دی. خو د دې هیڅکله دا مطلب نه دی چې مونږ او تاسو د خپلو والدینو کې فرق ظاهر کړو، بلکې د دواړو یو شان ښه زیات خدمت پکار دی، د یو د بل نه زیات، د بل د بل نه زیات، په دغه لار چې مونږ نه دغه والدین هر وخت خوشحاله وي. محترمو، د والدینو د حقوقو په اړه به زه تاسو ته مختلف واقعات د خپلو اسلافو ذکر کوم چې هغوی د خپلو والدینو سره څنګه سلوک کړی دی، هغوی خپل والدین څنګه خوشحال ساتلی دي. د والدینو د حقوقو متعلق به انشاءالله العزیز تاسو سره دغه واقعات مخې ته ایږدم، په دغه نیت باندې چې مونږ او تاسو د دغه خپلو اسلافو په ژوند نظر واچو، د هغې نه وروسته مونږ د خپلو والدینو هغه حقوق چې دي په یو ښه طریقه باندې ادا کړو. قدرمنو، مور یا پلار که چېرته ډېر هم کمزوري وي او د هډوکو ډانچې وي، انتهایی کمزوري وي، بیماران وي، لاس او خپې هم نشي خوځولی، بیا هم رب العالمین دی له دومره لوی مقام ورکړی دی، که چېرته دی تا ته لاس اوچت کړي ستا دپاره د رب العالمین نه دعا وغواړي، نو دغه دعا قبلیږي. خدمت پکار دی، چونکې دغه وخت کې لږ د دې خدمت زیات ضرورت وي چې مونږ او تاسو د دې ډیر زیات خدمت وکړو، دی مونږ د خپل ځان نه خوشحاله کړو. محترمو، که وګورو داسې ډیر خلک دي چې د هغې اوران کارونه رب العالمین د خپلو والدینو په دعاګانو باندې ټیک کړي دي. تاریخ بخارا یو کتاب دی او دغه شان شرح السنه دام یو کتاب دی. په دې دواړو کې د امام بخاري صاحب رحمت الله علیه متعلق ذکر کړی شوي چې امام بخاري صاحب په ماشوموالو کې د سترګو د نظر نه محروم و، یعنی هغې په سترګو باندې معذور و. مور به ډېره زیاته خفه وه او همیشه به د رب العالمین نه ډېر په جړا کې او ډېر په عاجزۍ کې دغه سوال کو چې الله زما د بچي د سترګو نظر واپس راولي، زما د بچي سترګې جوړې کړي او دی په سترګو باندې بینا کړي. هر وخت به د خپل بچي د سترګو د روغېدو دپاره دعاګانې کولې. یو شپه اوده وه، خوب یې لیده، حضرت ابراهیم علیه السلام راغی، دی سره ملاقات وشو. حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې رب العالمین ستا د جړاګانو، ستا د دعاګانو، ستا د عاجزۍ په وجه ستا دعا قبوله کړه او ستا د زوی نظر یې صحیح کړ. کله چې دا سحر راپاسېد او ویې کتل د دې بچي نظر ډېر برابر جوړ شوی، صحیح شوی، یعنې په سترګو باندې هغه بینا شوی. دا تاریخ بخارا او شرح السنه د امام بخاري صاحب رحمت الله علیه متعلق لیکلی دی. امام بخاري صاحب یو لوی سړی و، الله پاک ته یو لوی کار اغشتی و، د هغې دغه نظر دا د خپلې مور په دعا باندې را واپس شوی دی. دغه مور دغه پلار چې کمزوري دی او دی ستا دپاره لاس اوچت کړي او ستا دپاره دعا وکړي، نو رب العالمین به د دې په دعا باندې تا د ځمکې د ویښ نه اسمان ته بر ورسوي. قدرمنو، مونږ که وګورو څومره زمونږ لوی لوی خلک دي او د هغې نه مونږ پوښتنه وکړو، نو که یو اړخ ته د هغې خپل مهنت وي، د خپلو اساتذه کرامو ادب وي، نو د هغې په اوچتو مرتبو کې د هغې د والدینو د دعاګانو هم یو لوی لاس دی چې د هغې والدینو هغې ته دعاګانې کړي دي، نو رب العالمین د هغې نه لوی لوی انسانان جوړ کړي دي. نن هم که مونږ چېرته هر یو کار کوو، د هغې نه وړاندې د خپل مور پلار سره مشوره وکړو، د هغې نه دعا والو، یقینا چې زمونږ وران شوي کارونه به الله پاک روغ کړي. مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمت الله علیه، شاید چې هر چا اورېدلي دغه نامه، په لږ وخت کې الله پاک یو ډېر لوی مقام هغې له ورکړه. رب العالمین ته د دین ډېر زیات کار واغشته، الله تبارک وتعالی یو لوی نوم وله ورکه او ډېر د دین کار یې ترې واغشته. دا علما یې خصوصا پیژني ځکه یو ډېر علمي سړی و، او دغه مثال مشکله ده که مونږ ته بل پیدا شي. رب العالمین په علمي میدان کې ډیر زیات مقبولیت او محبوبیت ورکړی، ډیر زیات کتابونه لیکلي، په ورکوټوالي څه ډیر قابل نو او نه څه ډیر چالاک او
علمي صلاحیتونه هم کمو، خو باوجود د دې رب العالمین هغې نه د علم یو لوی خدمت واغشته او داسې انسان یې ترې جوړ که چې خلک ورته حیران شو. کله چې دنه چا تپوس وکړو چې دا دومره لوی مقام الله پاک تعالی درکه، دی په څه وجه درکه؟ دغه تپوس ته چا وکړه چې یاره رب العالمین تعالی یو دومره لوی شان درکه، ته الله پاک په ډېر لږ وخت کې د خلکو خوښ بنده جوړ کړي، هسې ستا په دې دومره لوی سفر کولو کې څه داسې وجه او سبب راغلی چې په هغې بنیاد الله پاک تعالی دومره لوی مقام درکه، دا د څه وجې نه تعالی درکه؟ هغې ورته په جواب کې ارشاد وفرمایه چې رب العالمین ماله دا کم ذهنیت را کړی دی، د ذهن دا تیزوالی، دا قابلیت یا دا علم، په دې کې زما د مور پلار دعاګانې دا پکې اهمې دي. یعنی ما ته الله پاک که دا څه را کړي دی د مور پلار په دعاګانو باندې را کړي، زما په دې دومره علم حاصلولو کې، په دې دومره لوړ مقام حاصلولو کې زما د مور پلار دعاګانې شاملې دي. محترمو، مور پلار دا د انسان د پاره مستقبل دی. که چرته یو انسان ښه مستقبل غواړي، هغه که د دنیا وي او که د آخرت وي، نو دی د خپل مور پلار خوشحاله کړي او د مور پلار نه د دې دعاګانې واخلي، الله پاک به کامیاب کړي. د سید ابوالحسن علی ندوي رحمت الله علیه مور بیبي چې وه نو هغه ډېره زیاته عبادت ګزاره وه، همیشه د پاره باغی 2 رکعاته صلات حاجت منځ کو، د خپل زوی د پاره به دعاګانې غوښتې چې الله زما د دې زوی صحیح رهنمایي وکړي، د غلط کار نه وساتي، او همیشه به زوی ته دا وصیت کو چې بچی ته دا دعا هر وخت وایه، اللهم آتنی بفضلک افضل ما تؤتی عبادک الصالحین. معنی دا ده چې الله ته چې خپلو نیکو بندگانو ته څه ورکې، نو مال هم د هغه فضل نه بلکې د هغې نه زیات، د هغه ټولو نه زیات افضل راکه. د دې نه علاوه مور بیبي به د دې د تربیت دپاره ډېر زیات کوشش کو، د شریعت د اصولو مطابق به د دې تربیت کو. دغه وجه وه چې الله پاک د دې نه د وخت یو علامه جوړ که او الله پاک ته دین ډېر زیات خدمت واخیسته دغې د مور او پلار د دعاګانو برکتو. محترمو، د مور پلار دعاګانې دا د انسان ښه مستقبل دی، د مور پلار خیری دا د انسان بد مستقبل دی. د انسان مستقبل تباشي کله چې د خپل مور پلار خفه شي. مونږ وګورو داسې نور ډېر مثالونه مونږ ته میلاویدی شي چې د یو انسان په لویوالي کې او په اوچته مرتبه کې هغه سره د هغه د والدینو دعاګانې وي. بایزید بستامي رحمت الله علیه یو ډېر لوی نوم دی، هر انسان زما په خیال چې دا انسان به پیژني، د نوم به اورېدلی وي. الله پاک یو لوړ مقام ورکو، هغه هم د مور پلار په دعاګانو باندې. حضرت بایزید بستامي رحمت الله علیه به وی ما ته چې الله پاک دا دومره لوی مقام را کړی، دی راته د خپلې مور د دعا په برکت را کړي. چا ته تپوس وکړه چې هغه څنګه؟ ده ورته وویل کله چې زه ځوان وم، یو شپه رانه مور اوبه وغوښتې، زه اوبو پسې لاړم چې رالم نو مور مې وده شوې وه. ما اوبه په لاس کې نیولې وې او د هغې سر ته ټوله شپه ولاړم، او دا د ژمي اوږدې شپې وې، سخته یخني مې شوې وه، دومره یخني مې شوې وه چې د لاس کې مې اوبه وې نو دا لاس مې ړچېده، زه م ړچېدم. کله چې سحر زما د مور بیبي سترګې وغړېدې او زه په دې حالت کې ولیدم چې ټوله شپه مې د مور سر ته په دې تېره کړې ده چې ما د هغې سر ته اوبه نیولي چې دا راپاسي اوبه بس کړي. نو ما ته ډېرې دعاګانې وکړې چې بچې ډېر زیات تکلیف دی وکړه، داسې تکلیف بیا مه کوه. ما ورته وی چې مورې ستا یو اواز زما دپاره داسې و چې ما نه غوښتل چې ستا دغه اواز مانی پوره کړې او زه د دې ځای نه واپس لاړ شم. مورې تا اوبه وغوښتې، شپه وه، ما اوبه تاله راوړې خو ته اوده شوې وې. نو ما وی که زما مور د شپې راپاسې و هغه سوچ وکړي چې بایزید خو ما له اوبه نه دي راوړې، نو دغه څیز زما دپاره ښه نو. مورې ما وی چې زما د لاسه ستا نافرماني ونه شي. مور ما وی چې ته ډېره زیاته خوشحاله شي، ځکه ما اوبه راواغشتې او دلته ستا سر ته ودرېدم. بایزید بستامي رحمت الله علیه فرمایي ما ته مور ډېرې زیاتې دعاګانې وکړې، او هغه د مور دعاګانې وې چې الله پاک ما باندې د ولایت دروازې خلاصې کړې. الله پاک زمانه د زمانې ولی جوړ کړ. محترمو، هغه هلکه چې د مور پلار دعاګانې ورسره
الله پاک ته داسې لوی لوی خلک جوړي، مخدومین ته الله پاک جوړي، داسې خلک ته جوړي چې خلک راپاسي او د دې خدمت کوي. خو چې کله ته د خپل مور پلار خدمت وکړي، د مور پلار په خپو کې خورې شه، نو عام خلک به ستا په خپو کې خورې کېږي. که ته ډېرم نیک انسان ډېرم یو لوی انسان خو چې مور پلار ستا نه خپوي، نو رب العالمین تا نه خوشحالېږي. د امام شافعي صاحب رحمت الله علیه په شاګردانو کې یو شاګردو سلیم ابن ایوب نامې وه. دې چې کله د 10 کالو او نو د سبق به وی نو د ژبه سخته وه، الحمدلله لفظ د نشو ویلی. بعضې خلک یې د هغې ژبې سختې وي، بعضې الفاظ داسې راشي چې هغه هغې نشي ویلی، د هغې ژبه یې نښلي. د دې سلیم ابن ایوب اوم ژبه لږه سخته وه، الحمدلله چې به یې وی نو دا به یې نشو ویلی، ژبه به یې پې نښته. دې خپله یو واقعه بیانوي چې یو ورځ زه یو عالم خواله لاړم، ما ورته وی چې حضرت زما دا ژبه ډېره زیاتې نښلي، زه د الحمدلله لفظ هم نشم ویلی، ما ته څه لاره وښیه چې زه څه وکړم. وی هغه عالم راته ووی چې ته لاړ شه د خپل مور نه د ځان دپاره دعا وغواړه چې په قرآن مجید او په عام و نور علمي کتابونو کې ستا ژبه روانه شي. رب العالمین به ستا سینه کولو کې، خو که تا ته خپلې مور دعا وکړه. دی وی زه خپل کور ته رالم او خپلې مور ته مې وي چې مورې ما ته دا مسله ده او ته راته دعا وکړه. وی هغې راته دعا وکړه او د هغې دعا کېدل او څو ورځې پس زما ژبه پرانیستېدل. رب العالمین ماله په علم کې زما سینه داسې خلاصه کړه چې بیا په جون کې چرته زما ژبه نه دی نښتې. او الله پاک ما ته په علم کې لارې کوله وکړي، دیني زده کړه کې الله پاک ما ته لارې کوله وکړي. وی بیا ډېر وخت پس هغه عالم ما سره ملو شو، چا چې ما ته دغه مشوره را کړې وه. الله پاک ماله ډېر زیات علم را کړی و، زما خلکو ډېر زیات قدر کو. چې ما سره ملو شو نو ما ته یې وویل چې هلکه څنګه چل دی وکړه چې ژبه دې بیا خلاصه شوه. وی ما ورته چې یاره جي ما د خپلې مور نه د خپل ځان دپاره دعا وغوښته چې مورې ما ته دعا وکړه، نو مور ما ته دعا وکړه نو زما ژبه هم خلاصه شو. ستا دومره لوی مرتبه چې ته یې دا زما د مور دعاګانې دي. ویړه کې مې دا رالل چې ده ته م ویمه چې هلکه تم د خپل مور نه د خپل ځان دپاره دعا وغواړه، تاله به م الله پاک مرتبه ډېره زیاته اوچته کي. خو وی په دې باندې شرمېدم. وی ما یې چې هسې نه دی رانه خفه نه شي، په دغه بنیاد باندې وی ما دې ته څه ونه وی. محترمو، د مور پلار دعاګانې، بیا خصوصا د مور دعا، دا د انسان دپاره دا یو دوی ده، دا د انسان دپاره مستقبل دی چې مونږ هر یو کار دپاره ځو او مور پلار سره مشوره وکړو او بیا ورته ووایو چې مورې بابا دې کار دپاره وزم لږه دعا راته وکړې چې دا راته الله پاک اسان کړي. یقینا چې په هغه کار کې به الله پاک تا ته اسانتیا درکوي، په ځای د دې چې یو انسان هغې ته سپورې ستغې وي، په ځای د دې چې یو انسان هغې ته تکلیف ورکوي. په کار ده چې انسان کوشش وکړي چې دغه مور او پلار سره محبت وساتي، د دغه مور او پلار په خپو کې کیني او دغه مور او پلار د ځان نه راضي او خوشحاله کړي. دغه وجه ده چې بیا به دا خلک دي دا کامیاب وي. او که نه وي نو را روان وخت کې به زه تاسو ته دا وښایم چې کوم خلک د خپل مور او پلار قدر نه کوي، د هغوی د حقوقو خیال نه ساتي، د هغوی سره ښه سلوک نه کوي، د هغوی سره ظلم زیاتې کوي، نو شریعت د هغوی دپاره څه سزا مقرر کړې ده. او داسې واقعات به هم تاسو ته راوړم کومو خلکو چې د خپلو والدینو قدر نه دی کړی، نو د هغوی څه انجام شوی دی. د والدینو ادب کول دا د انسان په ذمه باندې لازم دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه متعلق کتابونو لیکلي چې یو شپه د ده مور د ده نه اوبه وغوښتې. کله چې ده اوبه راوړې نو مور د دې وده شوې وه. په زړه کې د دې د مور د خدمت دومره لویه جذبه وه چې تر سهاره پورې دي د دغه خپل مور سر ته ولاړو د دپاره چې زما دا مور راویښه شي، او چې هر کله راویښه شوه نو دا به زما د لاس دغه اوبه واخلي او اوبه به وڅکي. عبدالله ابن مسعود د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی، کوم چې زمونږ او ستاسو دپاره مشعل راه دی، کوم چې زمونږ او ستاسو دپاره لار ده چې مونږ او تاسو به هم په دغه لار باندې ځو، د خپلو مور او پلار خدمت به کوو. عون ابن عبدالله رحمت الله علیه دا یو ډېر لوی سړی و. مور ورته یو ځل اواز وکړه. ده چې کله مور له اواز ورکو نو د ده اواز د مور د اواز نه لږ اوچت و. دی ډېر زیات خفه شو چې یاره
دا خو زما نه بېادبي وشوه ځکه چې ما ته مور په کوم اواز کې اواز وکړه نو زما د اواز د هغې د اواز نه لږ اوچت و لږ تیز و او د مور او پلار د وړاندې په تیزه اواز باندې خبرې کول دا مناسب نه دي. نو دی ډېر زیات خفه شو په دغه باندې او ده وی چې یاره دا زما نه کومه بېادبي وشوه دا به الله پاک ما ته په څه معاف کړي. نو لاړه 2 غلامان د سره وو هغه دواړه آزاد کړل دې دپاره چې دغه بېادبي الله پاک زما معاف کړي او رب العالمین ما په دې باندې ونه نیسي. داسې لوی لوی خلک دي چې د هغې په اړه د خپل مور او پلار د خدمت عجیبه عجیبه واقعات مخې ته راغلي. طلق ابن حبیب رحمت الله علیه هم یو لوی عالم ډېر غټ عالم او عابد دا تیر شوي دي. ده به د خپل مور پلار ډېر زیات قدر کو ډېر زیات عزت به کو ډېر احترام به کو د ډېرې مینې نه به ده د خپل مور او پلار تندې ښکلو د هغې سر به یې ښکلو او په کومه کمره کې چې به د دې مور اوسېده نو دی به په هغه کوټه باندې د پاسه هم نه خته ولې وی دی کې زما مور اوسېږي. په کومه کمره کې چې به د دې پلار اوسېده نو دی به په هغه کوټه د پاسه نه خته وی به ولې دی کې زما پلار اوسېږي. د مور پلار په کوټه د پاسه ختل دا د مور پلار بېادبي ده ګڼله. اگر چې یو انسان نن د ضرورت په بنا خیږي نو دا څه مسله نه ده خو دا هغه په ادب کې زیات احتیاط کول هغه زیات خپل مور او پلار سره محبت ساتل محترمو نو پکار ده چې انسان د دغه ټولو خبرو ډیر زیات خیال وساتي نو یقینا چې دا انسان به الله پاک کامیاب کی په ادب او په احترام چې الله څه ورکوي نو دا ګورې په بل څه باندې نه ورکوي. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسه هم دی صحابی هم دی د خپل مور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها سره به یو ځای خوراک نه کو چاته تاسو کو بلکې خپل مور بیبي ته تاسو کو چې بچی ته ما سره خوراک ولې نه کې یو ځای دی ورته ویجی اخافو ان اكل شيئا سبق الیه نظرک زه یریږم په دی باندې چې اسنه زه هغه سیز خورم چې هغه تاول ستا نظر لګیدلی وي او تا دغه خوراک اراده کړی وي فاكون عاقا لك نو دا خو به زستا نافرمان جوړ شم چې یو ځای کې مو تا خوراک کو هغه خوراک ته بستا نظر اول لګیدلی او زبا او ماغه خوراک کوم چې کوم خوراک ستا پزړه کې چې یره دا زه وخورم نو دا خو یو قسم ستا نافرمانی ده. بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها مور بیبي ورته ارشاد فرمای کل وانت فی حل خورا تا ته اجازت دی خیر دې که داسې یو خوراکي چې زما په نظر لګېدلی او زما خوښي خو چې تیو چت کې نو زه پې خوشحاله کېږم. نو دا هغه د خپل مور پلار سره د ژوند تېرولو هغه احتیاط کول دي په کوم چې رب العالمین انسان ته ډېر څه ورکوي. محترمو ابو غسان رحمت الله علیه یو ډېر لوی عالم تیر شوی هغه فرمایي یو ځل زه په لار روانم او زما نه شاته زما پلار روان زه مخکې روانم زما پلار زما نه شاته روانو په لار کې را سره حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه ملو شو تپوس رانو که چې ابو غسان دا ستانه شاته چې کوم سړی روان دی دا ستا څه دی دی ما ورته عرض وکړه چې حضرت ابو هریره دا خو زما والد محترم دی دا خو زما پلار دی وی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه راته وفرمایل ته خو د سنت خلاف کار کې دا کوم کار چې ته کې روانې دا خو د سنت خلاف دی حق خبره تا پریښې ده د خپل پلار نه به مخکې نه ځي بلکې د هغه نه به شاته ځي یا ښي طرف ته به ځي که یو ځای ورسره خوراک کې نو د خوراک په کومه ټوکړه چې د هغه نظر لګېدلي یعنې کوم طرف ته د هغه زړه کېږي چې دا وخورم نو ته به هغه خوراک نه کې د خوراک یو پوټی دی او په هغه باندې د مور پلار د چا نظر ولګېده او ړی ورته وشو نو ته به هغه نه راوچتې ځکه دا د مور پلار سره یو قسم خیانت کول دی ته به د مور پلار سره محبت ساتي او ته به د مور پلار نه وروسته ځې مخکې به ترې نه ځې او تر څو پورې چې ستا پلار ناست نه وي تر څو پورې چې ستا مور په یو ځای کې ناسته ني نو ته به د هغې نه مخکې په هغه ځای کې نه کښېنې په تلو کې به م احتیاط کې په کښېناستو کې به م احتیاط کې په خوراک کې به م احتیاط کې دا د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه قول مبارک دی او دا ټول زمونږ او ستاسو دپاره سبق دی چې مونږ او تاسو په دغه لار باندې روان شو او مونږ او تاسو په دغه لار باندې د خپل والدینو خیال وساتو د خپل والدینو حقوق تر سره کو د خپل والدینو د خوشحالولو کوشش وکړو. محترمو د والدینو د ژوند په اړه مې تاسو سره دغه څو خبرې اترې وکړې د والدینو د ژوند په اړه مې دغه څو واقعات ستاسو مخې ته راوړل هم په دغه نیت باندې چې مونږ او تاسو کوشش وکړو چې زمونږ او ستاسو د لاسه زمونږ د والدینو په شان کې څه کمی رانشي زمونږ او ستاسو د لاس نه زمونږ والدین هغه چېرته خفه نشي. محترمو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه مې درته ډېر ووی
د رب العالمین د کلام مقدس نه مختلف آیاتونه ما ستاسو په خدمت کې ذکر کړل او دغه شان دغه واقعات مې هم مخې ته راوړل. کوشش به کوم نورې به هم په دې باندې تاسو سره خبرې اترې کوم، خو ضرورت د عمل دی چې د نن نه موږ دغه عهد وکړو، دا واده وکړو چې موږ به د خپل مور پلار سره ښه سلوک کوو. او که زما مور پلار وفات شوي دي نو چې زه هغې ته دعا وکړم، د هغې چې بیا کوم حقوق دي د وفات نه وروسته چې زه د هغې خیال وساتم. کله چې زه د خپل ځان دپاره یو کار کوم چې د مور پلار دپاره هم کوم، خصوصي توګه کله چې زه دعاګانې کوم او خپل ځان دپاره دعا کوم چې زه ځان سره د خپلو والدینو ذکر وکړم. ولې دغه والدینو زما ستا دپاره ډېر زیات ځان ستړی کړی او دغه والدینو زما ستا دپاره ډېر هر څه کړي. د پروګرام وخت را سره پای ته رسي، په تلو تلو کې دغه پیغام بیا چې په خپل ژوند کې خوشحالۍ راوستلو سره سره د خپلو والدینو په ژوند کې هم خوشحالي راولئ. خپل ځان خفګان له نه ورکولو سره سره کوشش وکړئ چې ستاسو والدین هم د خفګان سره مخ نشي. محمد داود عابد ستاسو نه اخلي اجازه چې هر ځای کې الله مو تل خوشحاله، کامیاب او کامران لره. د لوی الله په امان.